دا حدیث امام بخاری مسلم بیان کړی دی او نور کتابو بیان کړی دی اوس وخت کې تاسو حج یا عمرې لري په مدینه منوره کې یو مسجد دی هغه ته ویل کېږي مسجد قبلتین قبلتین په نوم باندې بالکل چې دا اوس کوم محراب دی دا هغه محراب بالکل اپوزیټ سایډ دروازه دا دروازې پر تاسو ګورئ بری دا لیکي کړي چې اول قبله فی الاسلام اول القبلة فی الاسلام په دغه جانب باندې بالکل اپوزیټ سایډ دی ځکه په مدینه منوره کې بیت المقدس دا شمال په طرف باندې دی او بیت الله شریف په مدینه منوره کې دا جنوب په طرف باندې دی نو بالکل اپوزیټ دی اپوزیټ نو چا چې دا مسجد کتلې اوسم دنیا د مسجد قبلتین مسجد قبلتین او تزکی په دا حدیث کې باندې پته ولګي حدیث مبارک درس دی په صحابیاتو کې یو صحابیه دا هغه نوم دی ام بشر رضی الله عنها من عنا حدیث ته بیانوم دا ذکر علم کې به اضافه شي ام بشر رضی الله عنها دا صحابیه د دې بچای رہی بشر بن برا بن معرور دا صحابی دی دا کوم چې اوس جمعه جوړ دی مسجد قبلتین دا اول کور او د چا کور دا د ام بشر مبارک کور بیا دا غي رسول په دې ځای کې چې دا واقعا راغلی دا ذکر شوی دی حدیث مبارک کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لا دغه صحابي مبارک دعوت وکړ هر چا ودا خوا چې حضور مبارک مون کور لراشي سبحان الله او مون سره لږان لکی چې نو څوک نه سبحان الله او موږ سره خبرې وکړو موږ سره خبرې وکړو دا به هر چا خوا یو انساني خامخا دومره خلکو ته نشي رسېدای موقع باندې کله چلتي کله چلتي څنګه چې نن سبا حالات دي بس د دې مبارک نمبر راغی ام بشر فرمایي رضی الله عنها چې حضور مبارک ما کړه راغی صحابه کرام سره موجود دي چند او زما په شي چې کوم دی بشر بن برا بن معرور هغه موجود دی او دعوت چې زما واسطه هغه دعوت تیارای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تشریف فرمانے حدیث کې راځي دا مبارک فرمایي چې ذرالما ما محبوب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت تیاری دو کې لږ وخت ټیم شته نو د مسیحین د منځ ټیم نو پتا سمون سره نو موږ وکړو او بشر فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په مسیحین موږ باندې ودرېد د دې مبارک په کور کې بیا کې نو مسجد قبلتین شو چې کله ودرېد د یاد لري دا د مسیحین موږ ها د مسیحین موږ کوم حدیث چې امام بخاری ذکر کړی دی چې د مازیګر منځو دامش د مازیګر منځو خدا یاد لري جوړ چې دی جوړ دواړو احادیثو کې داسې دی چې قبله بدل شوې په ماسپښین منځ کې را اول منځ چې پورا بیت الله ته شوی هغه د مازیګر سبحان الله نو احادیثو کې څه تعارض او څه مخالفت پکې نشته دا یې جوړ دی کنه باسي چې قبله بدل شوی د مازیګر کې نه بدل شوی ماسپښین منځ کې را او چونکه ماسپښین چې کوم د 2 رکعات شوی 2 رکعات شوی دا مبارک فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په موږ باندې ودرېد د ماسپښین موږ او دا سره یاد لري چې کله په شپه معراج باندې حضور صلی الله علیه وسلم باندې منفرد شو په هغه او د امت باندې دا غي نفس په مکه مکرمه کې څو میاشتې او دا غي نو رسو په مدینه منوره کې په حدیث کې دا څه راځي یا 16 مہینے دی 14 میاشتې او یا 19 میاشتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځ د فرضیت نفس شکل منصفر شو بیت المقدس په طرف باندې 14 یا 19 میاشتې منځ کړی دی چې مخکې کوم طرف ته ورسولی دی بیت المقدس په طرف باندې ورسولی دی
دا یهودو قبله یهودو قبله او اهل کتاب نصارا عیسایان دا اوین قبله خو طرف به یو جداو یو طرف ته به یهود قدرېده او بل طرف ته به نصارا عیسایان قدرېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو بیت المقدس په طرف باندې 14 یا 19 میاشتې مونځ کړی دی دې ته ویل کېږي اول قبله تعمیر په لحاظ باندې نه اول قبلہ عبادت پر لحاظ باندې تعمیر کی اول نمبر بیت اللہ آدم علیہ السلام وارد زمانے نہ جوڑ دے پس پکا باندې عبادت کی اول قبلہ نزدونگا ذکر قبلہ اول دی بیت المقدس شپارس میاشت نبی علیہ السلام حس فرمائی دے اگے پتر او بیا یہودو یو قسم لطنزی شروع کر او پیغمبر علیہ السلام مبارک پر خلاف باندې بے خلق تا خبر کری ویچی دین یا ابراہیمی دی دین یا چلے ابراہیمی رہی گا نا داوی دین جو ناو دا بنی اسرائیلو او قبلہ پا عبادت کی رزمونگ آگا استعمالی دا یو قسم لا پیغور بے ورکاوا چلے صحابہ اخبلا قبلہ نشتا نبی علیہ السلام اخبلا قبلہ نشتا چونکہ بیت المقدس دا یہود و قبلہ وا او دینم دا پتہ لگی جی زمونگا اصلیو زمونگا دین اصل رہی او ورہ نبی علیہ السلام مبارک زمونگ قبلی پر طرف فاتی منزکا و مخکر زی پیغمبر علیہ السلام تا بپدے خبر باندے دیر سخت تکلیف پیلاوے دا چدا سے خبری ندی پکار دا آگا حدیث تی ام بشر فرمائی ما رسول اللہ تو فرمائی مسیحین کو منز باندے ودر نبی علیہ السلام و صحابہ نمسیحین کو منز باندے بیت المقدس کی طرف باندے ودر دا سو رکاتا دو رکاتا منز یا کرم دا آگا منز دی نمسیحین چه دو رکعت نبی علیہ السلام بیت المقدس پر طرف باندې کړي دي او دو رکعت نبی علیہ السلام د بیت الله شریف پر طرف باندې کړي چې کله دو رکعت وشو جبريل علیہ السلام مبارک راغی فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمایي چې فول وجهك شطر المسجد الحرام یا رسول الله مبارک الله فرمایي چې هغه طرف ته منځ کی سلام وګرځوا بمنزل کی یا رسول اللہ آگے طرف تا مخوگر زوا چی کم طرف ستا فخر و کم طرف تا پر رب رسول اور میں بشر فرمائی چی بالکل اپوزیٹ سائڈ رہی نبی علیہ السلام بیت المقدس کا مسلم منز کی شمال پر طرف بانے مکڑا بالکل حضور علیہ السلام راتاو شو جنوب پر طرف بانے